نن سبا بعضې خلک د ملا په جامه کې به درته ووایي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی ځکه نه منمه. زما محبوب علیه الصلاة والسلام هغه پیغمبر چې د چا د غاښونو په باره کې رب کائنات فرمایي یاسین، د چا د زلفو په باره کې رب کائنات فرمایي واللیل اذا سجا، د چا د خبرو په باره کې رب العالمین فرمایي وما ينطق عن الهوى، د چا د خار په باره کې رب کائنات فرمایي لا اقسم بهذا البلد، د چا د ملګرو په باره کې رب کائنات فرمایي اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی الله عنهم ورضوا عنه. هغه پیغمبر چې هغې صفات په دې قرآن کې بیان کړی شوی وي او نن سبا بعضې خلک د ملا په جامه کې به درته ووایي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی ځکه نه منمه. آیا هغه انسان هم د قرآن خلاف بیان کولی شي چې په چا باندې قرآن نازل شوی چې محمد رسول الله دی؟ څنګه چې یو کس د قرآن د انکار کېدو په وجه کافر کېږي، دغه شانتې یو کس د رسول الله د حدیث نه د انکار کېدو په وجه باندې کافر کېږي. محترم، د حدیثو دفاع به کوو که نه انشاءالله؟ د حدیثو دفاع به کوو که نه انشاءالله؟ د قرآن دفاع به کوو که نه انشاءالله؟